خدایه غرقه شومه خدایه. نو دې خوا راله دې ما له مرچکۍ سترګو ته راوشیندل، تا زما په خاوند باندې سکېرنه وکړل چې پتا مې وس نه رسی خو مړ به دې پلار کم. خدایه نو زه به څنګه د کټ ته لاندې پړ مخې پروته په وخت کې راغلې وه. یا غرقه څومره سخته ده زما حاشر بچي چې داسې چل کړی شي. کو استاد کې غیب شو ماشوم نو درک نه موږ منډې را منډې جوړ کړ. موږ څه شو ماشوم څه شو اعلانونه بار په جماعتونو کې وکړل. مړی ماله په غېږ کې راکړو. ماری مې شنه وه تندی مې غوټه سترګې دا ځای نه شنه و. زه مطالبه کوم چې دا ښځه او خاوند دې بس پانسیک شي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسن اوان. ناظرین، پشتو کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ پتا میں وس نہ رسی خمڑ بدے پلار کم. کچھ ایسے ہی ایک واقعہ تھانہ رحمان بابا کے علاقے بلال کالونی میں پیش آیا، جہاں سسر اور ساس نے اپنے بہو سے انتقام لینے کے لیے اس کے 4 سالہ معصوم بانجے کو قتل کر دیا. یہ قتل واردات کیسے رونما ہوئی، بچے کو کہاں پر چھپایا گیا، بچے کے ساتھ کیا کچھ ہوا، تشدد کتنا کیا گیا، یہ تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا. ہم اس والدہ اور عینی شاہد خالہ سے بھی بات کریں گے، پولیس آفیشل کا موقف بھی لیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ننھے 4 سالہ مقتول حاشر کی والدہ موجود ہے. ان سے بات کریں گے. خورے اللہ پاک دی تعالیٰ صبر در کی اور کوٹے معشوم اور لکه معشومان خدا مور و جگری کرم. دا څه کیسه سوا دا داسې کیسه وه چې زه لاړم د خور کم داسې 9 بجې به وي چې موږ د کور نه ووتو. 11 بجې وي چې موږ هلته ورسېدو. موږ ځان څه خپل هر څه خپله ویوړل. مور مې له دغه هم راواخیسته، مور مې راسوه، هر څه یې له سبزي مبزي د روژې څه راسه نو هغه مو له ویوړو. لاړو که موږ ډوډۍ وخوړه، موږ له هغه خپل هر څه پاخه کړه، موږ ډوډۍ وخوړه. چې ډوډۍ مو خوړله، ډوډۍ نه پس زه لاړم او د شاردام ته پاڅېدم. چې پاڅېدم حاشر دغه وخت کې نه و زما بچې، دغه وخت کې بیا نه و. په دغه زه رالم کوټې ته چې راننوتم د باتروم نه مال حاشر څه شو، حاشر څه شو، حاشر څه شو. حاشر نشته. دلته د لیونۍ مې منډې کله یو خوا کله بل خوا، کله یو خوا کله لاړم جومات یې کو سیمزل ورته ولاړم جومات ته. هلته مې اعلان وکړو، سړي ته مې اعلان راله وکړم هلته نوم ماشوم دی او شنې جامې دی او بنینې په غاړه کې دی او زما نه ورک شو. بس په دی لږ او زما په دغه کور ځکه شک و چې بس ما ویل څنګه ما نه دې لږ وخت کې زما دا بچی ډاړې ته شو. هغه چې زه دغه شوم بس موږ منډې را منډې په دې کې ما له دې ډمې دمکي راکوله. چا دمکي؟ دې خواښې ډمې ستا د خور خواښې ما له دمکي راکوله. ما ته یې وویلې چې لکه که زما دا ستا دا بچی زما که پیدا شو نو زه به ساره ستا د موره پورې به م زه تاسو ولم 3 خوره پورې او زه به م دغه کومه کوټو ته داسې داسې تالې پرتې وي غټې غټې او زه بس لیوانې تورې تیارې وي دغه ورکو دا تاخانې وي په هغې کې تورې تیارې زه ګرځېدمه پکې د بیټرۍ په رڼا باندې نشته دي لږ نشته و لږ کم خوا لاړې په دغه تالو په کوټه زما شک و. زه خور سره په کوټه کې ناسته وم، زما بچی هغه کوټه کې نه و. موږ وکاته هغه کوټه، موږ هغه کوټه وکتله. زما بچی حاشر بچی هغې کې نه و. بیا چې موږ داسې چل وکړو زه ویرېدم. ما ته یې وویلې چې زه لکه زه خو به تا وجنمه، زه په خپله ویرېدم. چې ویرېدم ناظم دغه کلي ناظم و هغه رالې دې ډمې ته یې ویلې ویل دغه وکړه ویلې تاله ویلې دا ور ماته بیرته کړه. ویل نه زه ور نه بیرته کومه تاسو ته. ویل ولې نه بیرته کې؟ ویل پخې ډمې ویل ور ماته بیرته کړه کنجرې دې ور نه لرې کاوه چې ور یې نه لرې کاوه. زما دا بچی دغه شو دوی ځان پسې ور ما درځاو ما ته ور بیرته کړي. زما زوی دلته نشته، ما ته ور بیرته کړي. زما بچی دلته نشته، ما یې دغه نه راکړه، ما ته یې ور نه کولاوه. په خپله که د لیوانو وګرځېدم یو خوا بل خوا وګرځېدم بچی مې هلته نه و. یا خدای ډېره سخته ده بچی مې نه و هلته نه و زما بچی. یا خدای نو چې زه بیا بار کېناستم او سخر د دې جینۍ رالې خور سخر مې رالې بس هغه نه ور یې بیرته کړو. ناظم هم دننه شو، زه هم ورسره دننه شوم. موږ وګرځېدو را وګرځېدو خو دغه یو کوټې ور یې نه دغه که
نه ما کمره کې یو چې کوم ته تاله لګېدلې وه بس هغه کې به اوس دا وکړه ځکه که نه زه به دغه کې به زه کوو چې ما ته هغه ورنه لرې کوو بیا څنګه ملاو شو حاشر په دې منځ کې لږه داسې چل بیا وشو چې حاشر منګه زما خور ما به خور دي کوله مالته به نه روزي ماسه زما په دې کور شک دی ته به ماسه نه روزي دلته مالته دلته کېنه او مور مې ته مې وویلې مال مور مالک پیدا نه شو زه خو څو چکره مې دغه کړه پیدا مې نه کړه خو مالته لاړه شه مال راپورټ وکړه مال لاړه شه بس مور مې راپورټ پسې ولېږله ناظم ټول دغه ناظم ولاړو دغه ځای کې چې مور مې راپورټ پسې لاړه بس په دې کې دا اسخرې راغلې بل راشه ستا زوی پیدا شو زما زوی څه مال زه داسې خوشحاله وم خدای شکر کې زما زوی پیدا شو خوشحاله وم نو چې زه دغه شوم نو بس هلک مړی ماله په غېږ کې راکړو نو ماشوم کم ځای نه پیدا شو بیا ماشوم زما د خور د کوټې دغه کوټه موږ لټولې وه شل پیرې م لټولې وه او هغه ځای کې نه و هلته نه دلې مرۍ دا مرۍ م شنه وه تندی م غوټه و سترګې دا ځایونه شنه و دا غړوندي شنه و زیب زیب کینه ټکېدلې وه او د زما ته دې تلې و پرتوګې ډکړې خدایه نه زه به څنګه د کټ ته لاندې پړ مخې پروته په وخت کې راغلې وه څومره سخته ده زما حاشر بچي چې داسې چل کړی زویه او یا زویه نو زه چې تلمه نو موږ غریبانان خلک یې جزه فقیران مسکینانو نو ګاډي ولیده د دې ډېرو پیسو ګاډي را په څلوېښت په 50,000 چې کېږي ویل مورې ماله دا ګاډی واله مال زویه د هغه مخې بېدله والمه 400 ډکې کوشومه نو ما ته یې ویل مورې ماله چپس واخله د مایانو ګوته یې چپس و نو بیا مې له هغه واخیسته په 100 روپۍ خدایه په ټوله لاره هغه ځای پورې خوړله نو چې هلته ورغلمه نو هغه قرینو له مې وله ورکړل خدایه نو زه خو په خپلو بادو نه پوهېدمه که نه زه دغه ځای له ولې تلمه که زه داسې خبره وې چې زما حاشر بچی به داسې خرابېږي خدایه یا الله پړه مې اوسه شپه ده خدایه پاکه ستا په تور یې غواړمه خدایه یا خدایه زه خو ویمه چې زما ورونه ولې ورځو ورېرونو ته هېڅ تکلیف پېښ نه شي خدایه په تور یې ترې غواړمه خدایه هېڅ وس مې نشته د خدای منګلنګان او فقیران یې خدایه یا خدایه غرقه شومه خدایه خورې دا راته ووایه دا ستا خور ده ته دې کره تللې وې دا د دې سخرو خواښې دې نه انتقام اخیستوله ستا دا زوی مړ کړی تاسو ته به یې ویل چې دا سره به دا دوک در کوم ما ته یې داسې نه دي ویلې زه بس پته نه لګي زما بچی د قشان کنو دا خور دې کره تللې وې ته دا لکه ستا د خور ویلې چې یاره زما دا خور خپل خواښې او سخر سره لکه تنازع به وې جګړې به وې دا خبره رښتیا ما سې ښه ژوند نه تېروونه ښه ژوند یې راسه نه تېرو دې ما بله ورځ یې راله وریجې به راکړې په وریجو کې وریجې ترخې وې چې ما وخوړې ما باندې دنیا تاوېدله سر را باندې تاوېدو سترګو نظر مې لاړه ژبه مې پیړه شوله او بس چغې وسورې د الله کلامونو ته مې بس مخه شوم بس الله کلامونه مې په ژبه جاري شو بس هغه مې ویل او ځان به مې پیدا ما مالیا الله ستا په کلامونو په خپل کتابونو برکته ما جوړه کړه د وړو بچو ته او دینه مخکې نه دی زما ورور دغه شوی به ورور پریشان ما ویل زما دا ورور داسې د پریشان دی سپرینګ ورته نه خېږي دا ډېر په مشکل هر چا ته نه خېږي نو دې خوا راله دې ما له مرچکۍ سترګو ته راوشیندې ویل تا زما په خاوند باندې سکېره وکړله او مرچکۍ راله سترګو ته سترګې را د مرچکۍ ډاکې کړې ټول بدن یې راله ډاک و او هغه سخته ما په زړه باندې تېره کړه ما به دې ورونو ته له کار نه کتم دا زما ورونه دي دښمني به له پیدا شي به زه به ستا خاوند به نو کور کې خاوند به مې و خو خاوند به مې یېرېدو مور او پلار بس یېرېدو د مور هسې یېرېدو به بس وس مې پرې نه دغه کېدو اوس خو پولیسو نیولي دي که نه دواړه ښځه خاوند هغوی دواړه نیولي دي او تاسو لیدلی نه و چې را دا ماشوم دې کمرې ته درنه کولو یا مړ کولو یا څه داسې څه تاسو لیدلي وو نه جي بس په لوږ مې یو ساعت کې ماشوم غیب شو د خور مې اودس کړه پلش کې بس لوږ ساعت کې غیب شو ماشوم نو درک نه موږ منډې را منډې جوړ کړ موږ څه شو ماشوم څه شو اعلانونه بار په جماعتونو کې وکړل د ماشوم پته هم نه بس بیا زموږ په دوی باندې دغه شو چې مالې په وریجو کې
دا راکړې به لکه ستا زورې د ستا خوري نو وستو بس د سیرته وای د قرنګي وکړل ستا بچیان شته زما 3 زامن نو لکه هغه ته مو به خطرې کنه هغه ماشومان ته به بس یو زوی تیر اخیستی هم دغه را سره راغلی دی راوستیم دي ټول 3 وانه راغلی دی او هغه د شپږو میاشتو چې رانه اخیستی ته چې اوس راغلی دلته لکه د مړی ل راغلی نو خاوند سره رابطه کړې ده یا چا سره نه خور سره بروت مال خورې مې مړ بس ور سره زما دوی سره علمه بس به دې دغه تر پولیسو دغه ته تانی ته دغه ته به دغه نه پاسم د خورې وی او دغه ته ټیسونه دغه یو لکه لکه سالور کالو ماشوم خو د چانه دشمن کې دی شي هر سړی په مینا ماتيږي ماشوم باندې دا ډیر ظلم یې ونه کوستا خواخي اوس ډیر ظلم یې وکړو د ظلم په دې دنیا کې چانه دی کړل لکه دا دی چې وکړو د ظلم څوک نه کوي ما خور وسه کړی څه بد ما وسه کړی ما خو د الله قرانونه په ځل کې پراته دي زه خو د باد دغه نه کوم چا د زم یا الله زما بدل ته وایي زه چانه بدل نه زه مطالبه کوم چې دا خزو خاوند دی بس پانسیک شي او داری پانسی شي بس ما سے ظلم کړي داری پانسی شي اللہ تاسو له صبر آمین جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایس پی صدر ڈویژن ارشد خان موجود ہے آئین سے بات کرتے ہیں ارشد بھائی بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا بہو کا انتقام اس کے بانجے سے لیا گیا حقیقت کیا ہے اب تک تفتیش کہاں پہنچی وقوع کہاں پہ ہوا کیسے ہوا کب ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل یہ کل ایک واقعہ ہوا تھا بلال کالونی میں جہاں پہ ایک بہن آئی تھی اپنے بہن کے گھر اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کا جو بچہ ہے 4 سال کا حاشر وہ گھر سے غائب ہو جاتا ہے تو انہوں نے تانے میں رپورٹ کی تھی اور رپورٹ کے بعد تقریباً شام 5 بجے کے ٹائم پتہ چلا کہ وہ بچہ اس کے کمرے میں چارپائی کے نیچے پڑا ہوا تھا مردہ حالت میں تو معلوم یہ ہوا کہ جو مہمان آئی تھی اس کی بہن کا اب اس کے دوسرے رشتہ دار یعنی کہ اس کے ساس اور دوسرے گھر والوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے اور جب یہ ان کے گھر آئے تو انہوں نے بچے کو کسی طریقے سے گلا گھونٹ کے وہاں پہ قتل کیا تھا اور پھر چارپائی کے نیچے اس کی لاش چھپائی تھی پولیس نے جب بروقت کارروائی کی میاں بیوی جو ساس اور سسر ہیں اس مقتول جو بچہ ہے اس کی جو خالہ ہے اریسٹ ہوئے ہیں تفتیش میں کیا بتایا انہوں نے اصل وجہ کیا تھی فی الحال ابھی تک جو معلومات ہوئی ہے تو ان کے بیچ میں جو گھریلو تنازعات ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہ کبھی کبھار ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر بندہ ایکسٹریم تک چلا جاتا ہے تو فی الحال تو یہی وہ بتا رہے اور چونکہ وہ بھی کسٹڈی میں ہے تفتیش کر رہے ہیں تو اس وقت بتانا قبل از وقت ہوگا لیکن انشاءاللہ تفتیش کے دوران ساری چیزیں کلیئر ہو جائے گی بچے کو کچھ زہریلی چیز دیکھ کے مارا گیا گلا گھونٹ کے قتل کیا گیا کچھ شواہد کیا ملے وہاں سے فی الحال جو ہے اس پہ نشانات تھوڑے بہت تھے زیادہ نہیں تھے لیکن چونکہ پوسٹ مارٹم کے دوران ہم یہ ساری چیزیں ان سے پوچھتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں کہ آیا اس کو کوئی چیز دیا گیا ہے خوراک میں یا گلا گھونٹا گیا ہے تو یہ سارے کوشچن ہم نے کیے ابھی پوسٹ مارٹم رپورٹ باقی ہے جیسے ہی وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ جائے گا تو انشاءاللہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائے گی کیا کہیں گے آپ بچے تو سب کے سانجے ہوتے ہیں بچوں تو جس بچے کو آپ دیکھیں تو اپنے بچے اس کے نظر آتے ہیں اس کے چہرے میں بہت ہی ظلم نہیں ہوا ایک 4 سالہ بچے کو انتقام کی خاطر مارا گیا بہت بڑا ظلم ہوا ہے اور قتل تو کسی کا بھی ہو تو قتل ہوتا ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے عظیم گناہ ہے لیکن جب بچہ ہو یا خاتون ہو یا بچے چونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا ان چیزوں میں ملوث نہیں ہوتے تو اس طرح کی بے دردی سے قتل کرنا ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور اسپیشلی اس فیملی کے لیے جن کے ساتھ یہ وقوع ہوا ہے اچھا ہماری جو مقتول بچہ ہے اس کی والدہ سے بات ہو رہی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کو نظر میں ہی تھا میرے لیکن جب میں وضو بنانے گئی تو بچہ اس دوران غائب ہوا تو یہ جو ملزمان اریسٹ ہوئے ہیں جن پر دعوے داری ہوئی ہے بہت جلدی انہوں نے یہ ساری کارروائی نہیں کی کچھ شواہد ملے اینی شاید سے کچھ آپ نے کچھ بات چیت کی ہو
چونکہ یہ ابھی کل کا وقوع ہے، ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ بچہ تھا تو بچے کے ساتھ تو اگر بندہ چاہے تو 2-3 منٹ میں اس کا وہ قصہ تمام کر سکتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ساری انویسٹیگیشن کے بعد کلیئر ہو جائے گی کہ انہوں نے کس طرح یہ پلاننگ کیا اور پھر کس نے اس بچے کو قتل کیا ہے، بہت کلیئر ہو جائے گا. تھینک یو. ناظرین، 4 سالہ معصوم بچے کی ہنسی خوشی اور چیخیں تو خاموش ہو گئیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا گرفتار قاتلوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا؟ اگلے پروگرام تک اجازت دیں اور دیکھتے رہیے جرم داستان.